رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په یو دو قبرونو تیر شو واپس را وګرځېدو صحابه ته فرمایل چې واورئ هما يعذبان دا دواړه قبرونه په سخت عذاب کې گرفتار لیکن په ظاهر سلوه ګناه نه و چې دوی په خدای نیولې دي لیکن دا غبې نیازي ده یو دو ګناونه دې دواړو کې وو په الله سخت را نیولې اے صحابه کته دې وجه نه وې چې تاسو به بیا مړ نه خخوي پزمکه کې نو ما به اوس خدای ته ویلی وې چې دا دوی په کوم عذاب گرفتار دي چې دا تاسو ته خودلې او یاره مې دادا چې تاسو دا پوه شئ چې د دې مرګ نه وروسته په قبر کې دا سختۍ دي نو مړی به بیا خخوی نه بار به پروتي نو د دنیا نظام به ټول خراب شي نو راز پکې دا سردار کونین صلی الله علیه وسلم او فرمایي چې صحابه دا دوه مړي چې دا یو د تشو متیازو نه به ځان بچ نه ساتلو تشي متیازې به چې وکي او دس به نو چولو هغه ساس کې به په بدن پریوته نو د مرګ نه وروسته الله په دې رانیولې او بیا یې فرمایل چې استنزهوا من البول اے صحابه تاسو د تشو متیازو د ساس کو نه ځان بچ ساتئ ځکه د قبر عذاب چې ده هغه د تشو متیازو د ساس کو نه جوړیږي یو د یو کې دا عملو په دې خدای لاندې رانیولې